أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحمد ونصلي على رسوله الكريم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الله تعالی قرآن پاک فرمایي چې ما د وخت مازدیګر قسم وي چې انسانان ټول په نقصان کې خو هغه انسانان په نقصان کې نه چا ایمان راوړی مسلمانان شوي نیک اعمال کا صبر کا او د حق تحقیق کا مسلمانانو رونو او دوستانو مونږ او تاسو بلکې ټول انسانیت کامیابی الله تعالی پوره دین کې خیا ګوره په قرآن پاک کې زلزله الله تعالی د ښه کارونو حکم راکړی او زلزله یې منع هغه کړی نهي چې دا بد کارونه به نه کړي دوه زره حکمونه چې دا مونږ او ستاسو زده کړو او په عمل کې راوړو بیا د نبي علیه السلام نورانی او ښایسته سنت طریقې دي او حدیث یې چې مونږ هغه زده کړو په هغه کې راولو عمل کې راولو ګوره داسې خبره ده چې اوس یو شی زده نه کړې نو عمل به څه شي پوه کړې او الله تعالی په قرآن پاک کې ویلي چې په هر ښځه او نر باندې ما دومره علم فرض کړی څلوېښت ګنټې ژوند په تېر کا په قبر کې او قیامت په ورځ ستا دا وزر نه قبلېږي چې ما ته دا پته نه وه ځکه ما ګناه کارونه کړي وو ما ته پته نه وه ځکه ما ښه کارونه نه وو کړي د قیامت ورځې پورې الله تعالی قرآن پاک د هدایت یا غره لګلی چې ټول انسانانو علمونو لپاره هدایت دی نبی علیه السلام چې څومره حدیث دي د قیامت ورځې پورې ټول انسانانو لپاره هدایت دی وروڼو دوستانو په تبلیغ کې وخت ولګوئ تبلیغ کې څه هغه وایي چې شب جمعې له لاړ شئ سی روزه ولګئ 9 بجو نه 11 بجو پورې حدیثو دور شي چیله ولګئ څلوېښت ورځې ولګئ الله تعالی احکامات به هم کې زده کړي نبي علیه السلام سنت طریقې به هم کې زده کړي یقین په خدای وکړه چې زما د الله په جلال او په جمال باندې قسم درته خورم چې دنیا کارونه هم کې جوړېږي او آخرت هم کې جوړېږي ګوره دنیا په هغه باندې مه تېروځئ ګوره چې کوم انسان چې اوس یې څه خبره باندې راشي مړی او که ژوندی چې علم نه پوښتنه وکړي چې مسله زه څنګه چل وکړم نو عالمانه ژوند به جنت ته رسوي او جاهلانه ژوند چې کوم دی دا به جهنم ته رسوي ګورئ هسې الله تعالی چې کوم دی که نه او قیامت ورځې پورې ټول د نبي علیه السلام امتیان دي او بد مرغه یې کفر جار اختیار کړی دا به ټول مسلمانان کوو ټول مسلمانانو له دعوت ورکوي ګورئ تبلیغ کې وخت ولګوئ او بیا که څوک تبلیغ کې وخت نه لګوئ ګورئ دا د 140,000 پیغمبرانو کړی تبلیغ کا صحابه کرامو کړی دی ډېر زیاتې غټې خوارۍ غټو هستو کړی دی یو غریبۍ او د ملنګۍ کار دی ګورئ تبلیغ کار څه بد مه یې مبسي بد یې که نظر کې مذهب کې که بد مبسي یې او بس که نظر کې ستا هغه مذهب کې ګوره تباه به شي په دنیا کې به تباه شي او په آخرت کې به تباه شي ګوره تبلیغ کار څه بد مه یې ګوره دا ډېر اوچت کار دی دې کې به دنیا پرېږدې روپۍ به خپل جیب نه خرڅ کړي ډوډۍ به خپله خورې کړي بستره به خپله عیب کړي او وخت به خپل پکې لګوي واورو یخنیو او ګرمیو کې به ګرځي نفس خلاف به مجاهده کړي نفس به په اور باندې سازي شیطان به سره به تورې راکوي شیطان له به تور هغه ورکوي دا داسې اسان کار نه دی چې بس هسې ټوکو کار دی شیطان او نفس سره څوک مجاهده کړی شي مجاهدي او جهاد کړی شي نفس خلاف هغه خلک به تبلیغ له راځي هسې څوک نه شي راتلی اخري په دغه شعر باندې به خبره خلاصه کړم چې سترګې مې ړندې شه داسې څه وینم او دې نه خو به ښایي چې نه وینم او لاره د حیا جنازه ووته داسې راته ښکاري چې زه